ما تاسو خدمت کې څلورم مولا یو جمله څنګه مولا په ډیره الوستله خصوصا شب قدر کې مولا تلاوت کړی دی او بهجت او زندگی کې د مولید لیدي سبب دوی قنوت کې الوستله یقینا کله انسان روټین کې زدا کیا ډیره خبره ده انسان د بریو سکون دی ورکی مولا دعا الفاظ دادی مولای اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور خدایا دوکي او فریب ولا کورنا لوړېدلې توفیق رته نصیب کې لوړېدل مقصد نه دنیا پرخلل نه ده دنیا سی وابسته نشوله ده دنیا نه قبله جوړول نه دي معشوقي جوړ کې محبوبي جوړ کې دنیا مکمل اول خسته وي حلال او حرام خیال د نوي یار دوست خیال د نوي خپل خپلوان رشتہ دار خیال د نوي هر قسم د طریقہ ذریعہ استعمالوي دنیا جوړوي دي تویل شي دنیا اول مولای سو خدای دنیا نه لوړېدلې توفیق رته نصیب کړي چې دنیا مو هم غم نه وګرځيږي دنیا مو مقصد نه وي دنیا مو قبله نه وي والانابه الى دار الخلود خدایا خلود و ابد الاباد کور طرف ته توجه کولی توفیق رته نصیب کړي یعنی مو اصلي کور ابد الاباد کور دایمي کور ماغه ده چې دین ورسته زندگی مو شروع کیږي خدای اخ طرف ته متوجه وګرځي والاستعداد للموت قبل حلول الفوت خدایا مارگ رتللی نه مخکې مارگ ته تیارې توفیق راکې ډېر مهمه جملې دي کسه ده اخیری جملې باندې لږ د سټرس ته کوم دا ډېره مهمه جمله ده مولای چې مارگ نه مخکې مارگ ته تیارې استعداد د ډېر مهم شی ده کسه زندگی تیریږي خاویا تیر وشي بعد بیا تیر شي نعمتوں کی وی آسایشوں کی دولتوں کی ہر پوزیشن کی تیرا خوب شي کنه لانډه خوب شي غریب نه با لانډه شي امیر نه با لانډه شي بادشاہ نه با لانډه شي گدو نه با پراشي ټیم به پراشي خو مهم دی نه بعد ولا زندگی ده وګټله اخ چوت هغه بعد ولا زندگی بوې نه دی کړی کمیاب هغه شول څنګه بعد ولا زندگی تبا نه دی کړی دا ډیره مهمه ده دا نقطه استعداد سره تعلق لري یعنی چون مرگ ته استعداد وی هغه کسان کمیاب دي و دین غفلت نه په کارمو یاد وساته زندگی کې دوه بیماری سره روبرو یا شهوت سره یا غفلت سره هڅې شهوت علاج ذکر الهی ده ای غفلت علاج سکومه ده غا مرگ یدول ده انسان غفلت بیا ورکی لګ متوجه کی لګ بیدار کیږي مشاده پر موبایل چوته لګیایو مټوله زندگی بل چوته تیرا که زمانو ته تیروا جوړوا بل چوته ده دا ځون د کور نه دی کړی ځون د اوسه پورې پویر کړی مو مارګه پورې ځون پویر کړی مارګه پورې ځون پویر وي انسان حرام غټي حرامي ذریعہ استعمالي هر یو طریقې استعمالي خو ځون د پویر کړی دی کنه ځون د تبو کړی دی سیوه ځون د په بربادي چولې دی ورځ قسم ته خبره کوي مو دوباره هغه بدل کو اسوتي چې ډایرکشن می بدل کو مو تی صدا بس کیږي د خلکو معاشره سوسایټي سمول خپل ځي کې هغه کو ځون غما وکا کنه ځینې سوسایټي معاشره روزانه یو د ځون نه پویر وي ځون متابو کړي وي ځون سره سوچار سره نه یو کس معاشري خبره کوي خو ځون ته سوچ نه دي ته مو کی زوره بیماری راکېږي د معاشره د ډیره کوم په سار برخستی ده د سی خو نوی خپل تابو یم د سی خو نوی خپل ذلیل یم د سی خو نوی خپل څه تیارې مېرې منیشته ځون مغولولې ده صرف اندغه خبرې مغولولې چې معاشري اصلاح کولی کی زلګیا یم ځون د اصلاح کړي ده ځون سوچ د چیتا کړي ده ځون د کور کړي ده چیتا د ډیره مهمه نقطه ده کسه چې څو نقطه ته د سری شرط کوم شوی اول د استړي دي یقینا تدفین شپات کوم ده خلخانه استړي وي زه ټیم ته سن خلم استعداد نقطې دي علامتونه دي یو علامت د ظاهري علامتونه دوه تخم کوم انسان کفن ته اهمیت ورکړي همو معاشره کې شته دي وسه پسپینګيري ورکړي نن سبا بیمارونه ورکړي مخکې به ټول ورکول کفن خستله راوړله خونی کې دا ولا یغه زیارت کوله یغه لیدله د استعداد مرګ یو نخ کړي ظاهري و نخ کړي د خپل لباس کسي روزانه قسم جامع کوي هر میاشت کې واد وی جوړي مکوبي کسو به څور شان او شوکات سچو خو هغه ته جوړاله هغه ته لباس دایمي ده روایت کې راغلي دي چې من نظر الیه لم یكتب من الغافلین وکانا ماجورا كلما نظر الیه کوم کا سترګي وتغړی هغه غافلین نه خدای نه سبوي او کلا او تسترګي غړی خدای اجر وتلی کی ثواب وتلی کی د یو ناخ کده ظاهری یو د یم ناخ کې د وخت وصیت ده انسان په کور د ریټن لیکلی وی کنه حساب کتاب لیکلی وی هر څه د کلیر وی په کور ده دنیا نه چې کلیر وی حساب کتاب د کلیر وی چونه د چیرې خسي چوته د چي ویر کړي دي څه حسابونه کتابونه د سره دي ظاهری هم هر څه په کور د کلیر کی ایمو اندغه مجمع کې لک انسان گریوان کې مو نه ونی ستاسو پوری انسان گریوان کې لک سوچو کې تاسو کې چوچو لیکل دی وصیت
چا ځان کلیر کړی دی؟ ما تاسو سوبیل نشته یو مثلا نن مخامخ خونې ته لاړو سوبیل نه و مړه و چا ځان کلیر کړی دی؟ ته چې بعد والا زندگی گپ دی حساب کتاب نشته هلته دا شونه به کېږي دسه که نه څه دا ګردن باندې پاتې شي. وصیت قرآن کې راغلی دی چې واجب دی څه کله تا باندې حق و حقوق دي مسالې دي پکار دی ته ولې کې ریټن د موجود وي پکار دی. ایمو دغه شیو کې غفلت استعداد یوه نښه دی او انسان سے استعداد حالت کې هغه همیشه توبې حالت کې وي هغه گناه نه پرېږدي گردن باندې. نعم الهدی الاستغفار بهترین هدیه استغفار دی. هغه همیشه استغفار کوي هغه همیشه تایب و توبې حالت کې دی. هغه کوشش کوي مخامخ خونې ته لاړ شي ځان باندې سوچ کوي چې ودره نن د چی وکړه څومره غلط کارونه ده وکړه څومره ګناه ده نه وشوه څومره غیبت تهمت بهتان چی ده وکړه ګناه کې څه حساب شول. هغه کوشش کوي توبه وکړي استغفار وکړي ګردن سپکوي. شیخ مرتضی زاهد تهران کې پیش نماز و یو ورځې مخام المنځه کې یوه مسله بیان که خونې ته راغلو ویلې ده اشتباه دی غلطه دی خونې نه ووتو مړې خوړلي او نه خوړلي دروازې یې ټکولې خلکو ته ویله څه مسله داسې نه دی داسې دی هغوی ته ویل هغه څه بیړه ده دی سوبیل به بیا وښیي غلطه شوي دی وبېښیي صحیح وکړي دا د ورته وایي چې مو بیړه نه دی اسرائیل ډېر بیړه ناک دی پته نه لګېږي سوبیل زنده وم نه وم سبا چا لیدلی دی اجازه ځان کلیر کوم پکار دی دا مسله ځان باندې گردن باندې پاتې نشي دا استعداد مرګ دی. ایوه نښکې دا دی او یو ورځې مولای کائنات نه پوښتنه کېږي یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې مولای کائنات نه یو کس پوښتنه کوي مولا مل استعداد للموت مولا مرگ ته استعداد چی ته ویلی شي؟ امام وی جمله کې وته کلیر کو مولا ودی اداء الفرائض اجتناب عن المحارم اشتمال علی المکارم. مرگ ته استعداد دخته ویلی شي چې انسان واجبات او ادایګي کې حساس وي. واجبات سوله نه کوي نه څل مز روزه کوي خم زکات نه وي نه څل مز روزه خم زکات کوي حج نه وي. امام معاشره کې تاسو ډیر لیدلی دي چوک یو شي کې فعل چوک بل شي کې فعل چوک یو شي کوي بل نه کوي. بابا سولانی دین راواخلا نه څوک د پتابې د رخصته د څوک د پتابې نه دی رخصت. اوس دا خبر اکثر کوم 80% خلک مو خمس نه ور کوي ار چونی واجب دی او خونی کې کېدای شي وا مچس ډبې وي مخ کې رغلی خو لاند خو کا کنه گردن خو به د سپو شي کنه نه کو د شونه. مو ډیر کسان لیدلی دینداري کسان د تیم څنګه قایل دي حجونه پاتې شو لړ دنیا نه ځنونه وو غلاول څنا مونږ واجب نه استطاعت منو نه وو دنه خو قایل نه وي وتا دین ته اهمیت نه وو. اداء الفرائض اجتناب عن المحارم مولا دی عزت وهم دا صفات حرام نه ځان ستیو کوم کار حرام د کوشش وکړه ځان نه وسته حرام ته ما ور نږدې کېږي حرام ستله. زه یو ساده مثال در کوم کسه ایمو معاشره کې بینکم و بین الله یو مسله ده تبین کوم حرام خوری ډیره زیاته ده پردې پیسې جیب ته چاوله ډیره ایزی ده هیڅوک پروا نه کوي سوچ نه پکې د حرام ده دې حساب ده دې کتاب ده کار دې ته مو تاسو نغری نشو معاشره دې نه ډیره ډاکه ده. مولا دې څه دریام صفت اجتماع علی المکارم هغه کس استعداد مرگ لري څنګه خو اخلاق باندې حامل وي مشتمل وي کسا صرف او عقاید او عقیدتی پهلو مد نظر ساتل انسان عقاید مضبوط وي عام احکامو کې خوي اخلاق ډیر مهم دي اخلاقی انسان ان تاسو دلی کنه چې قسم پابند صوم او صلات انسان دی انتهایی بد اخلاق انسان دی خونی کې راویا زیرو ملاد کې راویا زیرو سوسایټي کې راویا زیرو بد اخلاقی یاد وساته انسان ایمان کمزوري کوي د کمزوري ایمان ناخ کا دی وا کسه دا صفاتونه انسان کې بیا مرګ پروا نشته څنګه کله روشي را دشي مرګ نسیا ګریز نشته ای چوکانه بچي وي ای چوکانه پتی کې وي. فاضل اردکنی بزرگوار شیرازی بزرگوار سه هم اثر وو دی په باره کې دا غلي دي چې مخامه خوني کې ناس خلفانی سره المنځ وکړه مړې و خوړه ناس ده جامې کې دا ټکیونه وه ته څه خامړې مو خوړه خل مزمو کو خپل مارګ بموي لوخنا او ته حیران شو مغه شپې قبله طرف ته ځونی سیخ کړي وو سوي څو خلخانه را پوهڅه د وفات شوی وو په مارګ نه قسم د سویت آگاه وو
دا ډیره مهمه ده. درېیمه نکته ستاسو خدمت کې زه عرض کوم، تاسو تکلیف زه ختموم. کسه روایتو کې راغلي دي استعداد مرګ ته هغه کس تیار دی د مرګ استعداد لري څنګه حق الناس حواله سره ډیر حساس وي. ایمو معاشره کې دغه واویلا ده. کسه یو حق الله دی، یو حق الناس دی. خدای کې د شي خپل حق نه څه نه څه چشم پوشي د سو کی کوشش د کړي ده. خدای حق په باره کې د منډه تړه کړي ده، واجبات دي، محرمات دي، کوشش د کړي ده خپل څه نه څه پاتې شوی ده کې د شي خدای سترګې پټي. اما حق الناس په باره کې سترګې خدای نه پټي. دا یو دوسه ذره برابر حق الناس ویلي نه وی کنه، خدای سترګې نه پټي. امام خمینی خپل زوی احمد خمینی ته وصیت څه کولو د جمله او توضیح او خیالات زوی احمد یاد وسته حق الناس معمولی وا پیسې ویلي نه وی، دا د وصولیږي قیامت کې. خپل سکا ورور د ویلي نه وی، هغه د وصولای خلی د رشتہ دار د ویلي نه ویلي او تی سواجه د سهار یو انسان قیامت کې محشر کې کام رغلې وي. هغه چورسه دوشینه نشي کوي معاف مکوي بخ کسترګ نه سترګو پټوله معافه التا نشته دی قربان نشم. الته حساب کتاب د سره کیږي. دا قرآن آیات ان ربک لبالمرصاد، سو خدای مرصاد باندې تاسو ته ویلار دی یاد وساته. عرض پیغمبر اکرم خپل اصحابو ته د جمله کوي، سو اصحابو تاسو په نظر کې مفلس چوک دی، غریب کس چوک دی؟ پیغمبر ته یا رسول الله ته بهتر پیږي. ایمو تاسو نگاه کې هو غریب ماغه دی کنه دنیوي پیسې مالی حالت خنوي. پیغمبر دوی سم مفلس ما په نظر کې دا نه دی، هغه کس دی قیامت تراشي حسابونه کتابونه ویر کی عملونه وسه ډیر وی مخ روان شي بهش طرف ته مزال شروع کی. مرصاد یو پټاک دی، مرصاد یو ځای دی، یو پټاک دی څنګه کې دوه ودرولې شي سو ودرېګا ما سه یو حساب نه دی کلیر کړي. حق الناس مسله د ما سه نه دی کلیر کړي، دا کلیر کا څکلا چیک ان بیلنس وشي پته به ولګي چې دې سره ډیر زیات حق الناس مسلې پوتې دي. پردای حق وروړې ده، خلکو نه خړلې ده، غصب کړي او پردای قبضه لګولې وي. مثلا پردای حق پروي نه ده کړي، حرامي جیب ته چولې دي وروړي دي ځان سره، خلک رضی نه ودي خستلې، پردای پیسې خړلې دي، حق الناس شتا سره هغه ځکه د ودرې پرېګدي د نامخته توبې دا اوس کلیر کال ته کلیر څه خلته کیږي. پیغمبر دوی ته حالت ان شو نه دی وروړي، نه 4 ډالر نه درهم نه پاکستاني شو نه دی وروړي. کلیر بدا شي کیږي. پیغمبر وته ایزه تاسو کوم عملونه کړی وی قبول شي هغه به تمغه کسانو ته ویل کی چې 14 باندې حق در باندې وو ایوي وته به ویر کی د سی واخ بارو شي چې کې شي یو کاس مکمل تشي څو عملونه وروړي ټول به خلکو ته ویر کی بیا به خلکو ته ویلوړ وی چې محاکمه سي کلیر نه دی شوی. جاب چې ویر کوي ایسه خو چې نشو پاتې ایسه غنه بعد به ته وی ایسه هغه کسانو ګناهونی تو باندې بار شولې الله یعذ بالله چا زنا کړی وي ته گردن باندې واخلي، چې نور ګناهونه وي ته گردن باندې واخلي. پیغمبر دوی سم مفلس ما په نظر کې اندازه سمرصاد پټکه پورې ورسیږي، عملونه تال شي، خلکو ته هدیه شي ویر کوي او خلکو ګناهونه دی باندې بار شي او جهنم ته روان شي. دې ته د مفلس نه یارمزه کسه حق الناس ډیره مهمه مسله ده، حساسه مسله ده. قربان مشمو معاشره کې و ویلا ده پردای پټای خل نه پریګدي، پردای ونی نه پریګدي، پردای غنی نه پریګدي، پردای مال نه پریګدي. هم چې د نه کوو مسایل معاشره کې چې د نه کوو. زه به مثال درکم سیوا یو پخه یو شاخه شونه څه پرې کیا کنه د غي حساب کتاب سره وشي دعا د پرې نه دولې شي چې جوای کې ته پردای ونی وای غنی وای میوایو سي سبزیو سي پټي خلکو یو سي مثال بل څه نقصانونه خلکو ته ور کې نور حرام وکي د حسابونه کتابونه ضرور در سره کیږي. تو څوک سي کربلا دې نمونه ده قربان مشم. کربلا کې د سينو اصل منذوب المنزاو مسله وا کربلا جنگ د المنذوب المنزاو نه وو. کربلا جنگ د ولایت جنگ دی، د ولایت په جندل وی د دوی حرام خوره نه کولې، حرام نه کول به ولایت سره ټکر نه خړله. یغه نتیجې کې زدارو د دوره حرام خوره شي او دوره حق الناس مسلې کې غافل او سمولاو ته لسم ریزي هر قسم ته اتمام حجت وکړلو. سو ظالمان ویلی مونږ پیژندوي. زد رسول الله المسایم، زد علی المرتضی زوایم، زد زهرا سلام الله علیها زوایم فرزندیم.
دغو جواب انداو س بغضا لأبيك تو مباسم بغض مولا جمله و دا شی کوي مولا وتی فقد ملئت بطونکم من الحرام تاسو حق الناس نه خېټې ډاکې شوي دي ځکه تاسو پردی حق خوړلی دی مال حرام مو خوړلی دی زه دا وروي دې نتیجه دا وه څه کربلا کې داسې ظلم ماشه څه دوی نه وي کړی نه وړو بچیو باندې رحم وکړلو نه سپین ږیرو باندې رحم وکړلو عزادارو